وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلک امر کڑے دے پا لسو کلمات سرا وصیت کلک امر قال رات فرمائلی دی لا تشرک باللہ شیئا شرک بنکے دا اللہ سر ایچ شیع بدا خدے سر نشریکے وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ اگر کت اوجل شو وسوځول شي شرک بنکې و سوال دا چې سړی وجل کیږي یا سوځول کیږي بیا خو د کلمه د کفر ویل جایز دي نو څنګه ورته وایي وین قتلت وحرقت جواب دا چې دا بنا د پسه په عزیمت باندې او کلمه د کفر ویل هغه رخصت دی که چاونه ویل ټوپک پیچایي چې وجنه مده د کفر کلمه ویل ورته جایز دی او کوي نه ویل او وجل شنو بهترین شهید دی الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان یو دویم رات رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وصیت کړي ولا تعقن والدیک مور او پلار نافرمانی بنکه و ان امراک اگر کتا تامرو کې ان تخرج من اهلک و مالک چې کور والا نه او د مال نه تیر شوته وځه کورم پرې د بیبیم پرې د نو ټیک شو عمر بلار نه پرمانی بنکه تاسو په پیسې لکه درم ولا تترکن صلاه مکتوبه فرض منځ ما پرېږده متعمدن په قصره فإن من ترك صلاه مکتوبه چا چې فرض منځ پرې خود متعمدن په قصره فقط برئت منه ذمة الله ددن لاړه زی امن د الله تعالی اوچت شو ددن امن د الله ذمہواری د خدای او سلورم ولا تشربن خمرا شراب مسکا فإنه رأس كل فاحشة دا شراب د هر بے حیاي سب سر دے د کسړې نششي نو بیا خور سکي مسشي و اياك والمعصيه دا پنځه موزان وساته د ګنا نه فإن بالمعصيه حل سخط الله په یقینا په ګنا باندې را نازلېږي د خدای غضب د خدای د غضب نه ځان سات شفقم و اياك والفرار من الذهب او ځان او ساته د تیخت نه د جنگ په وخت وین هلاک الناس اگر که خلق ټول هلاک شي خو تبا من نه تختی و اذا صاب الناس موتن چې خلکو ته مرګ راورسی وبا وانت فيهم او ته په هغوی کې پسبت کلکشه بیا تختما هلکه به پوه شئ کمزې کې یو بیماری د دې د ویره نه مه تخته چې دې ځینه لاړم بل ځای کې به بچ او چې خبر شي چې پلان کې ځای کې دا بیماری لګېدلې بیا راځمه هلکه به پوه نه شئ عمر رضی الله تعالی عنہ بیت المقدس ته یو ځای ته ورسېده هلته خبر راغی چې شام کې خو وبا لګېدلې د طاعون صحابه سره مشوره وکړه چې څه وکړو واپس شو که نه د ده رایه دا وه چې واپس یو صحابي ورته قربان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې حدیث اورېدلی نبی علیه السلام وایي چې کوم ځای کې مرض او بیماری راشي او وبا که تاسو په هغه ځای کې یې وځئ تېما او که بل ځای کې یې ورځئ ما دی ډېر خوشحاله را واپس یو بل صحابي ورته ویل اتفر من قدر الله د تقدیر نه تختی دا ورته نفر من قدر الله الى قدر الله د تقدیر نه تقدیر ته تختون بل چرته خو نه ځو کنه تقدیر نه تقدیر لزو هلکه به پوه شي ادبه می سپاره په اخره کې چې واقعا ده
چا خلق تختیدلی وو د سنه د مرګ نه فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم څنګه د عالم ترى الى الملأ من بني اسرائيل الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت قال لهم الله موتوا ثم احیاهم بیا خدای را ژوندي نو مرګ نه خود سینه د چو تختینو مرګ نه بچ خو کلی نظام چې کم کلی کې دا بیماری وا ځکه دې کې دغه دا د شاسینه چې ته تغبه تخت چې مرګ نه بچما او ستا بیماری به بل چاته ولګي نور خلق بغیر کې زیبانا صحیح شو او نه اتم وانفق على عيالك من طولك خرچو کا په بچو باندې من طولك استاد طاقتنا سمره طاقت دي چې خرچي کا پیسې مساتا مرګ را روان دي دان چې تا سره پیسې ډیر یو ته پیسې غولره خوري نه پیسې در سره وي خورا ګونه پکوا چې کمزور وي کمزور خیر من طولك استاد طاقت مطابق تاسو په بعض خلک به مالدار وي ډېر پیسې ورسره او داسې خیرن به زړه بده په خوښ چې خدای د دې جامو له وګوره او د دې خیرن توپ ته وګوره چې تاسو کې د دې هم بالا کروڑونه روپۍ دي او خوراک نه کوي او ولا ترفع عنهم عصاك ادبا موچته ود دې بچونه امستا ستا د ادب د وجنه همسات موچته وستا کو تک دغه په سر برینو د باغی ته ادبی او لسم واخفهم فی الله وی روا فی الله د الله بارک الله د عذابونو نه وی روا تاسو په پوښتنه دا لس کلماتو کې بعضې داسې خبرې دي ټول چې منهیات دي کبایر دي نو د کباب الکبائر سره مناسبت واضح دي وان حذیفه د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ روایت ہے قال انما النفاق كان على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم نفاق خود نبی علیہ السلام زمانہ کې چې نفاق دو قسمه ده یو اعتقادي منافق ده یو عملی منافق ده فاما اليوم ننرز بينما هو الكفر والایمان یا کفر ده یا ایمان ده معنا دا ده یا به معتقدات دینیه منی یا به نه منی کمنی مومن ده کنی منی کافر ده الکه په پوښتنه رواه البخاری مناسبت دا ترجمه الباب د دیم جز سره ده باب الوسوسه باب ده په بیان د وسوسه کې د باب الوسوسه مناسبت د مخ کې باب الکبائر سره سره کتاب الایمان کې د ایمان بیان او باب الکبائر و علامات النفاق د هغه څه بیانو چې هغه سره ایمان کمزوري کیږي ناقص کیږي چې هغه کبائر دي وسوسه کې دا سبب د کبائر خو او سبب د علامو د نفاق خو کبائر سړی نه ولې صادریږي ځکه وسوسه ورته راشي علامه د نفاق سړی ولې مرتکب شي ځکه چې وسوسه ورته راځي د دې سبب وسوسه ده الکه به پوښتنه خو وسوسه کې یو څو مباحث ته خیال کوئ اول تعریف د وسوسه او حکم د وسوسه دویم اقسام د خیالات قلبیه دریم طریقه د علاج د وسوسه خ تعریف د وسوسه وسوسه ستوي وسوسه په لغت کې الصوت الخفي ته وایي پټ تا زړه کې سراش او پس اصطلاح کې وسوسه ستوي الخيال القلبي الفاسد دا زړه فاسد تصور ته وسوسه وایي
د دې ضد الهام دی. الهام څه ته وایي؟ الخیال القلبی الحسن، د زړه ښه سوچ دی ته الهام وایي. ښه سوچ درته خدای راولي چېره سوچ کې چې زه لاړم نو صلات تسبیح به نن کوم، یا به یو ماسخوتن مانځه نه مخکې به یو 4 رکعاته نفل کوم، دې ته الهام وایي. او چې غلط سوچ دی راشي پلانکي له به داسې خبره کوم چې ښه یې خفه کړم، نو دا وسوسه ده. د ګناه تصور راشي، دې ته وسوسه وایي. حکم د وسوسې څه دی؟ غیر اختیاري کې مؤاخذه نشته، ځکه دا ستا په اختیار کې نه ده. د الهام حکم څه دی؟ د انبیاء علیهم السلام الهام د وحی یو قسم دی. هلکه پې پوه شئ، قطعي حجت دی، لیکن د غیر نبی الهام دا غیر قطعی دی، ظنی دی. والالهام لیس بحجت، حجت نه دی. وسوسه دو قسمه ده، یو ضروریه ده او یو اختیاریه ده. ضروریه هغه ده چې زړه کې یو خبره پیدا شي، انسان د هغې په رفع کولو قادر نه وي. دا د تمام امتونو نه معاف ده، ځکه چې اختیار پکې نشته. بله اختیاري وسوسه ده، هغه ده چې په زړه کې جاري او دوام او اختیار پکې، او انسان په هغې خیال سره لذت حاصل کی. لیکن د ده د دې خیالاتو سره صدور د پیل اونشي، د پیل منهي. نو دا قسم صرف د امت محمدی نه معاف ده، نور امتونه به په دې نیول کېدل. او مراتب د وسوسو 5 دي زړه کې چې کوم خیالات راځي. مراتب القصد 5 حاجس ذکرو، دا یو شعر دی. مراتب القصد 5 حاجس ذکرو، فخاطر فحدیث النفس فاستمعا، یلیه هم فعزم كلها رفعت، سوى الاخیر ففیه الاخذ قد وقعا. لکه 5مو پیژنده. مراتب القصد 5، د قصد زړه د ارادو مرتبی 5 دي. حاجسون ذکرو، یو پکې حاجسون را حاجس راغله، بیا په خاطرون، بیا په حدیث النفس پستمع وکیدا. یلیه همون ورپسې هم دی. پازمون 5م عزم دی. کلها رفعت، ټول مرفوع اخذ پکې نشتا. سوال اخیری، د اخیر نه بغیر چې عزم دی. ففیه العزم قد وقع، ففیه الاخذ قد وقع، په دې کې گرفت واقع شوی. حاجز سړک دی په دې سینه کې راشي، زړه کې دی یو کار، بس لاړ شي او راشي، دې ته حاجز وایي. ورپسې زړه کې لږ تاو راتاو شي، دې ته خاطر وایي. صحیح شو؟ څه ورته وایي؟ خاطر. او بیا دا ده چې کله سوچونه کې په دې باره کې چې داسې به کوم داسې به کوم، د ګناه باره کې، دې ته حدیث النفس وایي. سرورم دا ده چې اراده مو کې چې دا کار کوم که نه داسې خوا دې خوا هم ګورې، نو دې ته هم وایي. او 5م دا ده چې سپلی خپو کې ورپسې یو څو قدم هم واخلي، کار دې کړی نه وي، نو دې ته عزم وایي. نو ګناه په کم یو کې ده؟ 5م کې ده. دا 4 واړه معاف دي. ښه طریقه د علاج د وسوسې څنګه؟ دا وسوسه به موږ نه څنګه لرې کېږي؟ اول عدم التفات الی الوسوسه، وسوسې ته به توجه نه ورکې. بس هغه راځي او ته بل څه ته توجه وړه. ته یو مسئلې ته ذهن ویسه، د نحوې یا د صرف یوې قاعدې له ذهن ویسه،
قرآن یو آیت ته توجه وي سره وسوسه به ختم شي. دا یو. دویم تصور د عدم مؤاخذه، وایا ګناه پکې نشته نو اسیم پکې ګناه، دا تصور کوه. شیطان خو تا ته وسوسه درچي چې ته دا تصور کې چې ګناه پکې اسیم نشته نو به شیطان خفه کېږي، نو بیا وسوسه نه درچي. او تعوذ سره ډېر وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.